الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. دا سورة الطلاق 4 نمبر آیات ہے. په دې 4 نمبر آیات کې طلاق شو خذ 3 قسمونه ذکر کیږي او د هغې سره د هغې د عدت او د هغې د مستقلو مسائل او احکام بیانېږي. نو الله تعالی فرمایي چې واللائي هغه زنانه یئسن چې هغه ناامید دی من المحیض د حیض راتللو نه من نسائکم د زنانه ستاسو نه چې کوم مسلمانانې زنانه چې کله یو عمر کې یو حد ته ورسېږي د هغې نه بعد حیض نه راځي ناامید شي. مفسرین په دې کې تقریبا 3 اقوال دي چې دا څو کاله دي، څوک وایي دا 55 سال دي، څوک وایي دا 65 دي، څوک وایي دا 75 دي چې په دې کې دا زنانه دغه عمر ته ورسېږي نو دا بیا آینده کې حیض ختم شي. په دې نه بعد بیا د دې بچي هم نه کېږي. او دا بیا صحیح قول دا دی چې در وطنونو او طلاقو په خلکو عادتونه جدا جدا دي. اکثري په دې کې 55 دی دې علاقو کې او باقي چې کم دی 75 پورې هم کېدلی شي. دغه عمر ته چې کله ورسېږي دغه عمر کې زنانه به طلاق شي، دغه بوډایتوب کې طلاق شي، نو د هغې عدت به څومره وي؟ ځکه چې مخکې تاسو واورېدل چې عدت خو دا 3 حیض دی او حیض خو دې شته دی نه. دویم نمبر هغه جنکۍ چې د هغوی حیض لا نه دی شروع شوی، عمر یې کم دی، کچی دی او دا د دې نکاح شوی دی، واده شوي دي او دې ته هم طلاق میلاو شو، نو د دغې عدت. او دریم نمبر هغه زنانه چې هغې حمل لري، ماشومان یې په خېټه باندې، د هغې عدت د هغې مسله ده. نو الله تعالی وایي هغه زنانه چې ناامید لري د بوډایتوب په وجه باندې یا د بیمارۍ په وجه باندې د حیض نه من نسائکم ستاسو زنانه دي مسلمانانې دي ان ارتبتم که تاسو شک کوئ د هغې په عدت کې چې عدت به څومره وي فعدتهن د هغې عدت 3 اشهر 3 میاشتې دي. بس دغه بیا د حیض نه به یې میاشت ته واړی 3 میاشتې به وشمارلی شي د هغې نه بعد. والله یو هغه زنانه لم یحضن چې هغې حیض د سره را شروع شوی نه دی، یعنې ماشومانې دي، هغوی هم دغه حکم ده چې کله دې ته طلاق میلاو شي نو عدت به یې 3 میاشتې. و اولات الاحمال او خاوندانې د حمل اجلهن نیټه د هغوی ان یضعن حملهن چې وزېږوي حمل خپل، چې ماشوم پیدا شي د ماشوم پیدایش پورې د عدت. نو بیا هغه قسمت خبره ده چې یاره حمل یې دومره رانږدې شوی 4-5 ورځو کې بس ماشوم پیدا شو، بس دغه عدت 4-5 ورځې ختم شو او که واته میاشتې 10 میاشتې واري هم اخلي به، نو هغې بیا ټیمې نه معلومېږي، خو بس ماشوم پیدایش سره سم به عدت پوره کېږي. ومن یتق الله هغه څوک چې ویرېږي د الله تعالی نه یجعل له الله تعالی به وګرځي د لپاره من امره په کار ده کې یسرا اساني. څوک چې د الله تعالی نه یریږي د ټولو احکامو کې د الله تعالی مني، که طلاق مسلې دي، که د نکاح دي، که نورې دنیایي مسلې دي، که عبادات دي، خو چې د الله تعالی څوک مني نو الله تعالی بوله به هر ګران کار کې اسانۍ لار را پیدا کوي، اساني بوله جوړوي. ذلک امر الله دا حکم د الله تعالی دی انزله الیکم چې نظر کړی تاسو ته. ومن یتق الله هغه څوک چې ویرېږي د الله تعالی نه یکفر عنه الله تعالی به ختم کړي دنه سیئاته ګناهونه ده ويعظم له او زیات به د لپاره اجر به نور زیات څومره د الله نه یې رسي وای احتیاط ډېری دومره به اجر سیوا کیږي. اسکنوهن ساتي دغه خذ الله چې کومې طلاق شوی دي من حيث سكنتم کوم ځای کې تاسو اوسېږئ من وجدکم د خپل وس مطابق. تاسو چې کوم کورونه کې اوسېږئ تاسو کچه کورونه کې اوسېږئ هغه په کچه کورونه کې اوسېږئ، او که تاسو په پخو کورونه کې اوسېږئ هغه په پخو کورونه کې اوسېږئ، تاسو د وس مطابق تاسو اوسېږئ. نو دې ځکه کې دا اسکنوهن دا هن ضمیر نه مراد طلاق شوی خزي. طلاق شو خزو طلاقونو 3 قسمونه، یو طلاق چې کوم رجعي، یو طلاق چول، یا 2 دی باین دی، یا مغلظ د 3 دی. دغه ټول چې کوم دي نو کوم طلاق شوی خزه چې می نو دا د خاوند په کور کې د عدت تر 2 پورې اوسېږي. بیا سره د منځ کې دونه خالي فرق دی چې کوم رجعي طلاق والا دی نو رجعي طلاق باندې پردي اهتمام نشته، کوم چې باین او مغلظ دی باغی په طلاق هغه په پردي اهتمام هم کوي او د کور رهایش پر ټول ته ملاويږي. ولا تزوار او ضرر بنشي ورکولې، ولا تزواروهن او ضرب بنشي ورکول دي خزو ته
په دې کورونو کې چې هغه د پیغورونو په ذریعہ باندې تنګ شي یا د هغوی ته خرچه کمه میلاویږي یا د رهایش ځای نه دومره خراب چې اوسېدلو قابل نه وي نو دا کار ناجایز دی حرام دی لتضيقوا عليهن چې تنګستیا راولي په هغوی باندې تاسو تنګستیا راولي په هغوی باندې نو د ښځو په ضرر نه ورکوئ چې په دې باندې دنیا تنګه کوي او دا د اوسېدلې ګران شي بلکې مکمل د انسانیت ژوند به ورسره تېروه چې تنګې نه شي اگر که طلاقې شوي دي خو دشمني شوي نه دي وإن كن اولات حمل کویره زنانه د خاوندانې د حمل ماشومان په خېټه باندې وو فانفقوا نو خرچه به کوئ علیهن په دې ښځو باندې بیا به عدت وکړي خرچه به کوي حتی تر هغې پورې یضوعن حملهن چې وزېږي حمل خپل فإن أرضعن لكم کدی ته ورکاو دي زنانو لکم ساسو د پاره ماشوم چې کله ماشوم پیدا شو عدت ختم شو اوس خزه خو پردای شوی د مکمله امریکا کې خود سره ده نه بیا دغه زنانه چې دغه کم ماشوم چې پیدا شوی دغه لته ورکي نو فآتوهن ورکوي به دغه زنانه ته اجورهن مزدوري د هغوی چې کله هغوی ته ورکي ته مزدوري به ورکي خو چې کله چې کله هغوی په عام نارمل ریټ باندې څنګه نور دایم میاندو چې کوم خرچه ده هغه مطابق پیسې غواړي نو ورکې به ول چې دغه نه زیات غواړي او دومره غواړي چې د خاوند د وسنه بهري بیا کول شي په دراوړي نو د خبره باندې هم سره باندې هم تقریبا اتفاق دي چې بزنانه باندې د مور باندې د ماشومان لتی ورکول لا فرض دی واجب دی لازم دی او چې ګره د خاوند په نکاح کې یو ماشومان لتی نه ورکي نو په دې ټیم کې دا بيخي د حرام مرتکب دي د ناجایز مرتکب دي او په دې ټیم کې دا ته ورکور په ځای باندې مزدوري غواړي نو مزدوري اخیستنې په ځای د رشوت باندې دي نو خاوند له ورکول هم ناجایز دي او خزل اخیستل هم حرام دوه ناجایز دي نو د حالت د نکاح کې او چې په نکاح په دوران کې د خزل په شودو کې په پتی ورکول کې غداری کوي اخوادي خو کوي نو باقي د ګناګار د حرام مرتکب ده دغه مسائل تقریبا تفسیر مال القرآن په تفسیر سره ذکر دي په دې کې هغه زنانو مسائل هم پیچیده دي او ګناګاری دي چې کوم زنانو عقیده دا چې یاره ماشوم د تیور کول د مور صحت خرابوي کمزوري کوي او قصدن دوی کوشش کوي چې دا تیور کول په ځای باندې د ډبي او د بازار د کم دغه پاوډر چې دغه لار اختیار کړي د مال القرآن تحقیق مطابق د خزي ګناګاری دي او دوی خپل حق ادا نکو او دغه زنانو باندې ماشومان د تیور کول فرض عین دي واجب دي لازمي دي په دې کې اخوا دې خوا کول ځان بچ کول را بچ کول ته نه ور کول د حرام مرتکب دي خپل د ماشوم حق ضایع کو او په دې خبره باندې حکیمان طبيبان ډاکټران هم پويږي چې تقریبا د شپږو میاشتو پورې ماشوم ته تیور کول د مور دومره ضروری دي چې په دې کې به ته وبم سیوا نه ورکي خالص به ولام نه ورکي د صحت خرابوي نقصان پکې شپږو میاشتو نه بعد بیا خوراک سیوا کې به نور شدونه بګلې لګ ورکول شي دغه بوري د سره بنور کې او کدا سی وشي چې ورکل شي د ماشوم په صحت انتهایی اثر کوي دغه ذهني حافظه جسمانی صلاحیتونه ټولي کمزوري بیا او دوه کالو پورې چې دا ته وخوري نه بیا صحت برابرۍ نو بلې ځکه چې د هغه زنانو مسله د کوم زنانه طلاق شوی نو اوس طلاق شو زنانه خو د خاوند باندې کا کې دینو نو هغه باندې دا زور شته دیم نه چې ته ورکه یو کنه ورکه خپل خو خیره نو و دې ټیم کې هغه مزدوري غواړي چې مزدوري غواړي نو خاوند به مزدوري خامہ خبر کوي واتمیرو بینکم مشورې کوي په منځ خپل کې خزي خاوند ته خطاب دي چې کوم طلاق اچولې دي او ماشوم منځ کې شته مشوره به کوي په منځ خپل کې به معروف په ښه طریقه باندې چیرې څومره تنخواه باخلي عام ریټ څنګه دی او څه طریقه باندې به اخلي شوده به څنګه ورکړي ماشوم به څنګه ساتي مشوره باندې کار وکړ دښمنۍ انداز باندې نه دا دې مضمون ته اشاره ده چې طلاق نه بعد بر دښمنۍ لار نه اختیاري وان تعاثرتم کتاسو تنګستیا کول یو بل سره یو بل باندې سختی کوله خاونم بد اخلاقی کې چې د 100 روپۍ نظر کوم کمی در کوم یا خزوي چې د خډر شي پیسې غواړم بلګ عام ریټ باندې خو سره تین ور کوم ځکه چې ولی طلاق را کول ابدي منځ کې اختلافات سی واشو اتفاق نه راځي پس ترزع له نو بیا دای ونی ولې شي د ماشوم د پاره اخرى بل خزه دراوستې شي په شرط د دې باندې چې بل خزه داسي یا د سې چې دا کوم مور چې دا اصلي مور دا پیسې ډېر غواړي هغه کم یخلي نو دا کول چې بل دای و دراولي یا د سې چې دا بل دای چې کم دن دا اسی پرورش کوي اسی ورته ور کوي بغیر د لالچ نه پیسو نه او خواني غریب دی وسته نه کیږي په دې صورت کې هم بدراوستې شي یو صورت کې چې کړه دا خواني وس کیږي او د اصلي مور هم پیسې غواړي خو دا بل دایم پیسې غواړي خو د دای مور او د خپل مور ریټ یو دی او د خواني وای چې یاره د سکار کوم چې دای و دراوله متا سره مینه لګي بل دراوله نو په اتفاق باندې د خوان ګناګار دی او دا زیاتې
په دې صورتونو کې به خپل امور ته به دغه پیسې ورکړي او دغه بولته ورکړي لينفق ذو ساعه لينفق دغه پاره چې خرچه وکړي ذو ساعه من ساعته خاون طاقت د خپل طاقت نه دا نظام الله تعالی قائم کړل چې خزب خاون به خزم باندې خرچه کوي بچو به خرچه کوي کما زنانه چې طلاق شو ماشوم ته ورکړي هغه باندې به خرچه کوي حمل په حالت کې به خرچه کوي دا عدت په ټیم کې دا نظام الله تعالی دې لپاره جوړ کړی دی چې کم چا وس رسیږي مالدار دي چې په غریبانو باندې خپل وس مطابق خرچه وکړي ومن قدر عليه رزقه هغه چا باندې چې کم شوی د رزق د هغه پیسې وسره کمی دي فلينفق مما آتاه الله نو خرچه دي کوي د هغه مال چې الله ورکړي دي کمی دي غلګو کې خرچه کوي لا يكلف الله نفسا نه مجبور کوي الله تعالی هیڅ یو کس الا ما اتاها بغیر د هغه مال چې ورکړی دی هر انسان په خپل واس باندې پړل نو چې لکه پیسې وسه دي لکه خرچه وکړي لکه صدقه وکړي دي او چې ډېر وسه ډېر خرچه وکړي د سیمانه کې چې ډېر ورکولې نه شي لکه ورکړي نو د صفات شي سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله به وګرځي ورسره سختۍ نه اساني سختۍ به اساني راشي خو کله چې په شریعت باندې عمل وکړي